اول تعریف د قران کریم ذکر کړي. حامیم تنزيل الكتاب من الله، را لګل د قران کریم طرف د الله دی. العزیز غالب دی، الحکیم حکمت والا. ان فی السماوات یقینا پیدا کولو د اسمانونو کې، والارض یوزمک کې، لآیات دلائل دی، نخی د قدرت دی، للمؤمنین د پاره د منونکو. کوم سړی چې ایمان راوړل غواړي نو د الله د قدرت نخی چې وویني نو دی به ایمان راوړي. وفي خلقکم او تاسو په پیدا کولو کې، وما او هغه یبث من دابه چې خوار دي زنده سر. وفي خلقکم او تاسو په پیدا کولو کې، وما او هغه یبث چې خوار کړی دي من دابه هر زنده سر، آیات دلائل دی نخی دی، لقوم یوقنون لپاره د هغه قوم چې یقین ساتي. انسان خپل ځان ته وګوره، چار چاپیره هر زنده سر ته وګوره، دې ټولو کې د الله د قدرت نخی دی یقین کوونکي لره. واختلاف الليل والنهار او براتلو د شپه او ورځ کې انقلابات د زمانه. وما او هغه انزل الله کتابی الله، انزل الله راوی الله من السماء بدرنا من رزق باران، فاحیا به الارض ژوندی کی پدی باران سره ازمکا بعد موتها وسوء داغی. فاحیا نتازکی ازمکا وسوء باران. وتصریف الریاح او اړول راړول د بادونو، آیات نخری دلائل دی، لقوم یعقلون د پاره د هغه چا چې عقل لري. تلک آیات الله دا آیتونه د الله دی، نتلوها لولو من دی لرا، علیکا تابانی پیغمبرا، بالحق چې حق سرګن شي. یو آیتونه د الله د قران کریم آیتونه دي، او بل آیتونه د الله د قدرت نخي دي چې عالم کې چار چاپیره انسان اتا تخکاری پاس اولاد دي. تلک آیات الله دا آیتونه د الله دي، نتلوها بیانو تاتا، بالحق چې حق سرګن شي. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، نو پکم خبره پکم بیان بعد الله رسول